أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى رسوله الكريم العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزانی گرامی قدر، ډیره مبارکه میاشت ده. بنده حقیر تاسو په خدمات کې حاضر شوی دی. غواړم خپل کام علم سره څه آرایش تاسو پاکو ذهنو ته ورسوم. دینه مخکې څه زه د خپل تقریر آغاز وکړم، خپل استاد محترم نه اجازات غواړم، بیا تاسو پاکو مؤمنانو نه اجازات غواړم څه خپلې ګناهګارې ژبې ته حرکات ورکوم، څه آرایش تاسو ذهنو ته ورسوم. عظیمه میاشت دی د رمضان المبارک، برکاتو نه ډکه میاشت دی. پروردگار ما تاسو باندې یو ډېر غټ احسان کړی دی چې دغه میاشت یې ما تاسو ته عطا کړي دی. یقینا زه به دغه وایم چې موجوده وخت کې هر یو انسان دپاره دینه پورته بل غټ نعمت څه کیدای شي چې دې میاشتې کې پروردگار تا ته دغه عظیمه میاشت عطا کړي دی، او بیا دې میاشتې کې ته پروردگار روزهدار ګرځولی. دینه پورته نعمت د پروردگار بل څه کیدای شي. واقعا څه دغه انسان باندې د پروردگار یو لوی احسان دی. که د دغه احسان ما ورته هر څومره شکریا پروردگار ته ادا کو، بیا هم نشو ادا کولی. نن ورځه 10 رمضان المبارک ورځه د منصوبه ده حضرت بی خدیجة الکبری سلام الله علیها. صلوات واسطه ټول جامع سره محمد. هغه عظیمې ارمنې وفات سره منصوبه ده چې نن ورځې باندې د هغې عظیمې ارمنې رحلات ورځه ده. غاړه مقتضای خال په مطابق د اندی بی بی زندگی حواله سره څه آرایش تاسو په خدمت کې عرض کوم. حضرت بی خدیجة الکبری سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آغا عظیمه ارمنه ده چې د پیغمبر زوجه ده، تاسو ټول ته پاته ده. خداغه امهات المؤمنین د پیغمبر څومره زوجاتی، هغو ټولو زوجاتو کې دغې ارمنې ته یو ځان ته اهمیت و فضیلت حاصل دی. څومره څه دغه جناب خدیجة الکبری سلام الله علیها څومره درجه ده، دوره درجه امهات المؤمنین کې د بلې
زوجې د پیغمبر نشته دی. دغه دوره عظیمه ورمنه دی څه پیغمبر سره دی ورمنې سوره څه مدد کړی دی، څومره مرستې ورسره کړي دی، هغه غواړم انشاءالله څه عرایضو کې انشاءالله ذکر کوم درته. خو مخکې د دې نه څه دغه پاکه بیبي د پیغمبر زوجیات کې څنګه راغله، ایدي تعلق چا سره و، لغونده کې مختصر تاریخ ته ذکر کوم. توجه سره به انشاءالله کېنوي، زیات ونه تنګوم. دغه عظیمه ورمنه د قریش خاندان سره تعلق لري. مکی اوسیدونکی دی، پلار نامه حویلی دی، او د دې پلار څه کوم دی دا د عربو ډیر زیات دولتمن کاس دی، ډیر زیات امیر کاس و، تاجر و، تجارت به کولو، داسې عام خاندان سره تعلق نه و، تجارت به کولو. د هغه قریش خاندان سره دی تعلق و. کله چې پلار یې وفات شولو، چونکې پلار واحد وارث کومه وه همدغه لور وه، نور چونکې وراثت کې نه و. پلار وفات نه وروسته ټوله وراثت څوره مال و دولت و هغه ټوله بیبي خدیجة الکبرا ته میلاو شولو. هغه نه بعد کې د تجارت کومه سلسله وه دی جاری وساتله، تجارت یې بند نه کړلو، تجارت به کولو. نږدې نږدې علاقو ته او تعداد څه هغې زمانې کې شام ته هم د دوی مکې نه به کاپلات تلله، تجارت سامان به وړلو، شام کې به هم دوی تجارت کولو. نو دغې بیبي به هم خپل تجارت سامان ستولو. خو دې ته د یوه دیانتدار کس ضرورت و څه هغه د دې مال تحفظ وکړي، دې مال پام وکړي، مال ورته خرڅ کړي، تجارت ورته وکړي. دا د یوه کس تلاش کې وه څه ماته یو داسې پاک و پاکیزه دیانتدار کس، امانتدار کس میلاو شي څه ما تجارت کومه کفیله دی، کوم سامان دی، هغه ماته چې کوي خرڅوي. دی یو غلام و، هغه غلام پترو، هغه غلام څه دی ما و تاسو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره پیغمبر سره ملاقات وشولو. پیغمبر ته دغه خبره وکړله څه کني یوه امانتدار کس موږ ته ضرورت دی څه هغه د ایمو قافلې بیایي تجارت والا مال دپاره. نو پیغمبر اکرم دې خبرې باندې ورسره راضي شولو او راغللو پیغمبر ته یې قافله ویر کړله څه دا قافله ملک شام ته بوځه، د سره تجارت د سره وکړه، خرڅ یې کړه د سره سامان. زیات تفسیر کې نه څوم تعداد څه دغه پیغمبر د بیبي خدیجة الکبرا قافله څه کومه دی شام ته سامان یوړلو. د نورو ورځو په نسبت دی قافلې کې پیغمبر دې ته ډېره زیاته منافع ورکړله، ډېره زیاته ګټه یې ورته حاصله کړله. د بیبي خدیجة الکبرا یو غلام دی، غالبا میسره نومیږي که نه مار نه غلطه نه شي، هغه اوس پرې ناست دي. هغه میسره غلام دي سره دی سفر کې ورسره و. کله هغه میسره غلام د پیغمبر اخلاق و کردار ولیدلو، د پیغمبر دیانتداري ولیدله، د پیغمبر صداقت یې ولیدلو. واپس کله قافله مکې ته راستنه شوله، نو هغه میسره غلام څه د بیبي خدیجة الکبرا غلام و، پیغمبر ډېر زیات تعریف یې ورته وکړلو، ډېر زیات تعریف یې د پیغمبر ورته وکړو چې یو داسې جوان دی. هغه وخت کې پیغمبر عمر 25 سال و، جوان دی، یو ډېر دیانتدار کس دی، د عربو خلکو نه ډېر زیات مختلف دی، ډېر زیات تعریف یې ورته وکړلو. او د نورو قافلو په نسبت دی ورته پیغمبر دې ته زیاته منافع حاصله کړې وه. نو هغه بیبي خدیجة الکبرا دوره زیاته د پیغمبر دغې دیانتدارۍ نه صداقت نه متاثره شوله څه خپله یوه مرګلي نفیسه نومېدله. د بیبي خدیجة الکبرا یوه ملګري وه څه نفیسه نومېدله. هغې په تروی پیغمبر ته جواب واستولو چې زه تا سره نکاح کول غواړم.
توجه مده نکته طرف ته. زه تا سره نکاح کول غواړم. کله پیغمبر ته دغه د نکاح دعوت ملو شولو، پیغمبر ورته ویل چې زه به خپل تره سره خپلو مشرانو سره دې په متعلق سلا و مشوره وکړم. پیغمبر اکرم دا خبره خپل تره حضرت ابو طالب علیه السلام ته وکړله. څه داسې دعوت راغلی دی. او دا بی بی خدیجه الکبرا څه داسې عام ښځه نه وه دوستانو. دې نه مخکې دې پسې خپله د بدشیانو رشتې راغلې وې، غټو غټو بدشیانو ورسې رشتې رستولي، خو چونکې دیو ته انکار کړی و. او بیا خپله انده بی بی خدیجه الکبرا سلام الله علیها یوې شپې باندې خوب کسی چې یوه میره سترګه دی دې کور ته راغلی دی، میره سترګه ده دې کور ته راکوزه شوي دی. او هغې میره سترګې وجې نه ټوله دې کور زیات روشن شوی دی. او بهر څو څومره نږدې کورونه همسایه دي ورسره هغه نه روشن شوي دي. دې خوب دوی تره زوی و نوفل نومېدلو غالبا، نوفل سره دې چې کړلو هغه خوب شریک کړلو. هغه ورته انده تعبیر وبسي چې تو به ازدواج یوه ډېر نیک کار سره کېږي. نو هغه رشته چې کومه دی د ابو طالب علیه السلام مشورې سره پیغمبر سره د دغې بیبي ازدواج شولو وشولو سره. کله ازدواج څه کېدلو تاسې به کېدای شي اورېدلي یا وي پړاو به کړي. پیغمبر عمر هغه وخت کې 25 کاله و، د دغې بیبي عمر 40 کاله و. کله پیغمبر سره دغې بیبي ازدواج څه وشولو، نکاح یې ورسره وشولو، ولیمه څه و څه هغه پرېږده ټولې خبرې. هغه نه بعد څه کله دغه بیبي د پیغمبر کور ته راغلله، پیغمبر کور ته قدم کېږدولو، پیغمبر سره ازدواج زندگی شروع کړله. څومره مال و دولت څه ورسره و هغه ټوله مال و دولت دغې عظیمې اورمنې راواخیستلو، پیغمبر خپو کې وغورځولو. ټول مال و دولت پیغمبر ته ویل کو چې یا رسول الله ته پوهېږه دغه مال و دولت ده پوهېږه. نه بعد ایمو مال و دولت ټول چه شولو تو ملکیت کې شولو. او پیغمبر اکرم ته هغه وخت کې د مال و دولت ضرورت او ویلي دغه اسلام څه نن څه پیلاو شوی دی. د اسلام نشریاتو کې زیاده تر کردار څه و هغه د بیبي خدیجه الکبرا دولت ډېر زیات کردار ادا کړي دي. پیغمبر خپل یې څه بیبي خدیجه الکبرا مو څه هغه وخت کې مدد وکړلو چې زما نه ټولو خلکو مخونه ډولي وو. هغه وخت کې ما باندې ایمان راوړلو چې ټولو خلکو زه جټلاو کړی وم. دغه اسلام څه نن د دنیا ګوشې ګوشې ته رسېدلی دی. هغه کې اهم کردار د دغې بیبي دولت ورکي و. که چیرې د دغې بیبي دولت نه وی کیدای شي اسلام دومره زیات نه وی پرشان شوی. کیدای شي دا خبره زه وکړم مبالغه نه وي چې اسلام کې د اسلام نشریاتو کې د درو شیانو ډېر اهم رول ادا شوی دی. اولین رول څه اسلام نشریاتو کې ادا شوی دی هغه د پیغمبر اخلاق حسنه و، د پیغمبر کردار و. چونکه پیغمبر دوره خلک تلوار سره اسلام ته نه دی راوستی، لکه څورې اخلاقو سره کردارو سره مینې سره وستی دي. دویم شاید اسلام کې ډېر زیات رول ادا کړی دی هغه د مولا امیر المؤمنین تلوار و ذوالفقار و. څه کله اوچات شوی دی او بیا چاونه انکار نه دی کړی. او دریم شاید څه اسلام کې اهم رول ادا کړی دی هغه د بیبي خدیجه الکبرا سلام الله علیها هغه دولت و. دغه درو شیانو برکات واجې نه اسلام چې شولو دنیا ګوشې ګوشې ته رسېدلی دی، پرشان شوی دی. او بیا اندغه اورمنه بیبي خدیجه الکبرا پیغمبر سره څنګه ازدواج زندگی تیر کړله، څومره پیغمبر سره مرسته وکړله. دې حده پورې چې پیغمبر اکرم به څه کله بهر ووتلی تبلیغ به کولی، هغه عرب جاهل به راجمع شولو، پیغمبر باندې به ګذرونه کولو، پیغمبر ته به اذیت رسولو، پیغمبر به وینو سره کار کولو، پیغمبر به کور ته رانوتلو. دغې اورمنې به د لاسا ورکوله. یوه کامیاب کاس پسې ورسته د یوې ښې ښځې کردار ورسي وي. هر یو هغه کاس کامیاب دی چې هغه زوجه نیکه وي،
او پیغمبر څه د اسلام تبلیغ وکړلو کچېرې بیبي خدیجه الکبرا نه وی ورسره کیدای شي پیغمبر دوره احسن طریقې سره بیا د اسلام تبلیغ نه وی کړی دغه ورمنې به د لساویر کوله پیغمبر سره به مینه کوله محبت به کوله پیغمبر هم ډېر زیاته مینه ورسره محبت یې ورسره قرآن یې ګنځ ښځې تاسو لباس دی ښځه او شوهر خپلو منځو کې چې دی لباس دی او دغه ورمنه دغه بیبي خدیجة الکبرا پیغمبر دپاره داسې لباس وګرځېدلو څه پیغمبر نه یوې مرحلې کې هم دغه ورمنه بیله نه دی شوي څومره سخت حالات ور باندې راغو پیغمبر باندې تو دا پیغمبر سره عرب او مکی والا خلکو سوشل بایکاټ او سره وکړلو تعلقات یې سره ختم کړلو خبرې سره نه کولې خوراک چې کاکي ور باندې باندې کو پیغمبر باندې بازارو کې چا سامان نه خرڅولو دوی حد پورې هغوی باندې پیغمبر نه سختۍ راوستلې خو دغو سختیو باوجود هم دغې ورمنې پیغمبر پرې نه ږدولو دغې ورمنې وفا ورسره وښیله وفاداري ورسره وښیله واقعا څه ښځه د انسان زیوار دی لباس دی خو هغه ښځه څه هغه نیکه ښځه وي پیغمبر به کله بهر ووتلی دوره زیاتو مشکلاتو باوجود به کله کور ته رانوتلی صرف خپلې زوجې ته بیبي خدیجة الکبرا ته به صرف سترګې وغړولې ټوله غم و درد بونه چې شولو په ویر به شولو ورنه داسې کې که زه یوه خبره یې مو داسې معاشرې والا وکړم کیدای شي بعده به نه وي څه مو د خونې ته نوځو مشکلات مو نه وي خو زه کله خونې ته نوځو مشکلات راته جوړېږي بیا سترګې ورته وغړوو مشکلات راته جوړېږي بیا یعنی مستحبه دی څه کله شوهر کور ته راځي خپله ښځه دوه درې قدمه مخته وروځي دروازې ته ویر شي سلام ورته وکړي لاس کې اوبه ورسره وي سړې اوبه ورباندې وچیږي مستحبه دی خو نه څه مو ته خونې ته نوځو ورمېږونه بې کاږه وي داسې دی که نه مروره به وي پلنکای شاید نه دی راوړی دا نه دی راوړی تو دا څه مختلف قسم ته خبرې خو پیغمبر ازدواج زندگی خپلې زوجې سره و دغې ورمنې ما و تاسو ته وښیلو ځکه چیرې شوهر سره زندګي تېروئ تنګدسکۍ وس کې څه هلته د زندګي تېره کړئ تاسو یې ورسره غربت کې څه هلته زندګي تېره کړئ ورسره مشکلاتو کې څه هلته زندګي تېره کړئ ورسره دغې ورمنې نه پکار دی ما ورته کور ولا زده کړي څه دغې ورمنې تنګدستی کې څنګه زندګي پیغمبر سره تېره کړه غربت کې څنګه تېره کړله ورسره مشکلاتو کې څنګه تېره کړله جنګ و جدال کې څنګه زندګي ورسره تېره کړله او بیا اندغه ورمنه دی څه پیغمبر باندې د دوره احسان وکړلو او بیا پروردګار د چا احسان رد نه کوي پروردګار هم دې ورمنې باندې دوره احسان وکړلو څه ورمنې زهرا په شانتې عظیمه لورې بیا اندي ته عطا کړله سوره احسان څه دی پیغمبر سره وکړلو د هغه احسان بدله بیا پروردګار د ورمنې زهرا شکل کې ویر کړله څه ورته وویله څه انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر صلوات واسطه محمد و آل محمد بیا داسې عظیمه ورمنې ورته عطا کړله پروردګار څه کائناتو کې د ټول کائناتو د دنیا عالم او د جناتو ښځو سردار یې وګرځوله د عالمینو ښځو سردار یې وګرځوله سیدة نساء العالمین وګرځېدله هغه عظیمه ورمنه یې د بدن مبارک نه دنیا ته راغلله دا څه معمولي خبره نه دی دغه یو ډېر غټ اعزاز پروردګار دغې عظیمې ورمنې ته عطا کړلو څه دغه عظیمه ورمنې دنیا ته ویر کړله او دغه د معصومینو مور وګرځېدله د معصومینو انیا وګرځېدله دا څومره غټ احسان پروردګار دې سره بیا وکړلو پروردګاره بیا احسان بدله احسان سره ویر کړه دې ورمنې ته دغه عظیمه ورمنه څه نن شهادت ورېځه دی نن دنیا نه رحلات شوي دی کله دنیا نه دا رحلات شوله پیغمبر ډېر زیات ورسې غمجان و ډېر زیات به جوړېدلو پیغمبر دې ورمنې غم کې او ډېر غمګینو الفاظو سره پیغمبر به د دغې ورمنې ذکر کولو خود عایشه د پیغمبر زوجه د هغه د څه کاش څومره محبت پیغمبر بیبي خدیجة الکبرا سره کولی ای کاش دوره محبت مو سره کولی
ای کاش څوک کوم تعریف د پیغمبر بی بی خدیجه الکبرا کولی ای کاش دا تعریف یې مویا کړی وی ټولو زوجاتو کې پیغمبر زیاته مینه خپلې دغې اورمنې سره وه دغه عظیمه اورمنه څه پیغمبر ته پروردګار عطا کړي وه 50 کاله زندګي پیغمبر دغې اورمنې سره تېره کړله 50 کاله زندګۍ کې پیغمبر چېرته ونه خفه نه دی شوی چېرته پیغمبر ته اذیت نه دی رسولی چېرته پیغمبر نه داسې شي تقاضا نه دی کړي چې هغه پیغمبر واس کې نه و بس دی دوستانو همدغه عظیمه اورمنه وه څه د حسین انیا وګرځېدله همدغه عظیمه اورمنه وه څه د مولا حسین انیا وګرځېدله حسین چوک و حسین هغه چوک و څه لکه څنګه د دې انیا د دې نیکه اسلام دپاره قربانۍ ویر کړلې انیا یې دولت قربان کړلو خو اما اندا حسین و بیا دې څه قربان کړل تو استخا پاتې دی څه اسلام باندې حسین چې نه کو قربان نه دولت کمای حسین ور باندې وکړو اسلام باندې نه خپل ځان پرېږدولو اسلام باندې قربان کړلو خپل بچي اسلام باندې قربان کړلو خپل خلخانه اسلام باندې ټول اهل او عیال ټول اسلام باندې حسین قربان کړلو دا اسلام څنګه مو تاسو ته رسیدلې دا غت څه دسي اسانه سره رسیدلې دی باندې ډېرې قربانۍ ورکړې شوې دي دی باندې ډېرې عظیمې قربانۍ ورکړې شوې دي آیا دا وړه قرباني دي څه د عباس په شانتې میړنی ورور ور باندې قربان کړلو آیا دا وړه قرباني دي څه اکبر په شانتې ژڼې زوی ور باندې قربان کړلو آیا دا وړه قرباني دي څه قاسم په شانتې ښکلې وریارې ور باندې قربان کړلو سوره عظیمه قربانۍ حسین ورکړي دي تو دا څه اسلام دپاره حسین د خپلو خویندو چدره ورکړي دي خو اسلام یې باج کړی دی د حسین مولا حسین علیه السلام اسلام سره څومره مینه وه څومره محبت یې ورسره څومره قربانۍ حسین اسلام باندې وکړلې تاریخ انسانیت کې داسې قربانۍ نه یوه پیغمبر ور باندې کړي دي نه یوه امام ور باندې کړي دي د مولا امیر المؤمنین دور الخلافت زمانه دی کوفه دی کله مولا امیر المؤمنین کوفې کې شهید شولو مولا امام حسن مجتبی علیه السلام فیصله وکړله چې کوفه د وسولې ځای نه دی پاتې مو واپس سو خپل وطن ته مدینې ته مولا امیر المؤمنین به کور کې ښځو دپاره خپل بندوبست کړی و پرده یې ورته لګولي وه د کوپې ښځې به راتللې د مولا مېړنۍ لوڼو به هغوی ته درس ورکولو د کوپې ښځو ته به خپل کور کې درس ورکولو یوې ورځې باندې ورمنه زینب سلام الله علیها هغو ښځو ته مخاطبه شوله او د کوپې والاو ښځو نن تاسو سره مو اخري ورځه دی مو واپس روان یو خپل وطن ته وشه بیا به مو کوپې ته نه رسو له دغه وخت کې یوه جوان پاڅېدله یوه زنانه دی جوانه دی ناوار د نمیږي پاڅېدله ورمنې اتا جدایی خمونه برداشت نکیږي ورمنې داسې مه یې چې موږ کوپې ته بیا نه رسو ورمنې وعده راسره وکړه چې ته به کوپې ته خامخا رسي موږ به مهمانه جوړېږي ورمنه ورته همدغه یې چې نه زه بیا واپس کوپې ته نه راشم یې چې دغه جوان څه ناوار د نمیږي په ژړا شوله د ژړا اواز حسین واورېدلو حسین غږ ورباندې وکړو خورې چوک د ژاړي ویله ناوار د ژاړي ویله ویلې د ژاړي ویله ما جدایۍ کې د ژاړي ویله څه دی یایي ویله دا دی یایي څه اورمنې ایمو کور ته به ته راشي موږ به مهمانه جوړه شي مولا حسین ورته یایي څه ناوار ولیکه زه حسین د سره واده کوم زه حسین د سره واده کوم چې زه به تاسو کور کې مهمان جوړېږم ناور لګیا شوله زه زرې ځان سره ولیکل ویله مولا ټیم راته وښیه وخت راته وښیه کله به راځې مولا ورته یې څه ځان سره ولیکه څه 61 هجرې به وي د محرم میاشته به وي کله د 10 ورځه تېره شي مازدیګر ټیم راشي 10 شپه به وي تاسې که به زه ولمون وم ناوار ځان سره ولیکلو
وخت تیریږي دوستانو. کله 61 هجري راغله دغه ناور نکاح بیا د کربلا هغې وس ظالم سره وشو چې هغه نامه خولي ملعون دی. خولي ملعون سره دغې نکاح وشولو خدا مؤمنه وه د اهل بیتو محبه وه. 61 هجري دی ناور ځان سره هغه پرچه چې حسین ورته زمینات کې ورکړي وه هغه پرچه ورسره دی. 61 هجري دی محرم میاشته دی 10 ورځه دی بوم باندې ویلوړه دی ننداره کوي چې امام اکا حسین به کوم طرف روشي. کله یوه طرف ته سترګې وغړوي ټوله کور یې صفا کړی دی لیارې یې صفا کړي دي نندارې کې دی انتظار کې دی اندي دپاره چې امام اکا حسین به کوم طرف روشي. د هغه ټیم دی دوستانو چې کربلا کې د حسین مرغلله جدا شوله نزې ته وختله. عمر سعد ملعون حکم وکړو چې داسې څوک شته چې د حسین مرغلله کوفې ته ابن زیاد ته ورسوئ. چې دغه وخت کې خولي مرعون شړد شولو هغه مرغلله د حسین یې راواخیستله یوې جولۍ کې یې واچوله ځان سره یې روانه کړه کوفې طرف ته روان شولو. کله کوفې ته رسي سفر یې ډېر وکړو نواخ شولو ورباندې ټایم ورباندې ډېر تیر شولو. ایدي کور چې کومو کوفې نه بهار و دی ویله چې نن شپه کور کې وکړه سبا سبې مندې باندې کوفې ته ځان ورسوه انعام حاصل کړه د حسین مرغلله ورته وښیه ابن زیاد ته. کله کور ته راننوځي کله یې کور دروازې وټکوله ناور چې دی زوجه دی هغه بیداره شوله متوجه شوله غږ یې وکړو خوشحاله شوله ته شکر دی کیدای شي امام اکا حسین راغلی وي کیدای شي حسین ما سره وعده کړي او هغه امام دی هغه خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي. خوشحاله شوله شکر دی خدایه امام حسین لکه راغللو. خو څه کله یې دروازه خلاصه کله سترګې یې وغړولې حسین یې نه ولیدلو خپل شوهر خولي ولیدلو خو هغه سره لاس کې ایوام مرغلله ورسره وه څه یوې جولۍ کې چولي وه هغې نه د مغسې وینو څکابې کېږي. ناور پوښتنه ونه کوي ظالمه ډېر ګبرویه یې دا راته وایه کوم ځای نه راغللی ویله زه کربلا نه راغللم ورته کا ده ویله د مرغلله یې چا در سره دی دغه جولۍ کې ویله دې پوښتنه ما نه اوس مه کوه صبحله به زه والدیر کوم تا ته ما ته دومره بندوبست وکړه چې ما ته بستره تیاره کړه ډېر ستړی شوم زه آرام کوم. کله ناور هغې دپاره بستره واچوله ناور تهجد المنځه باندې ویلوړه دی همدغه دعا کوي چې خدایه امام اکا حسین خو نه راغللو اندغه دعا کوي چې خدایا ما سره حسین وعده کړې وه امام دی امام خو د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي امام څنګه نه راغللو پروردګاره که امام څه مشکلاتو کې وي پروردګاره د امام مشکل خلکي ویله کله تهجد المونځ یې ختم کړلو سترګې یې وغړولې یوه تنور باندې نظر پرېوتلو څه اسمانه د نور شغلې رسي تنور باندې د کوزیږي. ناور حیرانه شوله خدایا دغه نور شغلې د تنور باندې څنګه نازلېږي کله نږدې ورته راغلله سترګې یې وغړولې اخ نرنه چار چاپېر یې ولیدلې چې څو د عصمت بیبیانې ناستې دي ژړا او فریاد کوي کلکه کلکه ژړا او فریاد کوي. ناور حیرانه شوله خدایا دغه بیبیانې چوک دي ته ژړا او فریاد کوي خو دغو بیبیانو کې یوه د تورو بوکرو ورمنه ناسته دی څه انداد یې چې وه د ما مظلومه زویه هو د ما غریبه زویه هو د ما مسافره زویه. ناور پوښتنه ونه کوي هو بیبیانو خدای دپاره لږ ځوان رانې وپېژندې تاسې چوک یوئ یوه بیبي ورته وایي چې ناور دا راته وایه چې ته مو نه پېژندې ویله نه نه پېژنده چوک یوئ ورته کاده ویله زه بیبي مریم راغلی یم دا بیبي اسیا راغلی دی دا بیبي خدیجة الکبرا راغلی دی هغه نه بعد ناور ورته وایي ویله دا راته وایي دا تورو بکرو ورمنه چوک دی څه سوي سوي فریادونه دې کوي ویله دا ورمنه زهرا راغلی دی. کله دا خبره ناور واورېدله بیا ونه پوښتنه کوي او ورمنو دا راته وایي ورمنه زهرا یې ما خونې ته ویلې راغلي ده څه دپاره راغلي دی ویله ناور لږې لاندې سترګې یې وغړوه ته کله سترګې یې وغړولې هېوا وینو نه رنګینه مرغلله یې ولیدله پوښتنه ونه کوي ناور دا چوک دی ویله ناور هغه وعده ده په یاد کړه چې
حسین د سره کوپې کې کړې وه ویله ناور هغه واده د په یاد که څه حسین د سره کوپې کې واده کړې وه څه زه به تاسو کور کې مهمان جوړېږو ایتا مهمان دی ایتا امام دی حسین راغلی دی یا خو دا خبره وه څه کله ناور دا خبره واورېدله یو ورته ناور بېهوشه پرېوته راولوېدله بېهوشه شوله ولوېدله لږ ساعت بعد کله خوش کې راغلله سترګې یې وغړولې هغه بیبیانې یې نه ولیدلې یو ورته ناور ټیټه شوله تنور د حسین مرغلله راواخیستله خپلې سینې پسې ونیوله اندا ورته یې ومولا تو مو سره اندا واده کړې وه څاندي حالات کې به تو کور ته څه مهمان جوړېږم ومولا زه یوه دعا کوم ته رسې امین وایه مولا ورته یې څه دعا کوي وکړه یو ورته ناور لاسونه وچات کو څه خدایه مولا حسین خو شهید شوی دی خو پروردګاره دعا درته کوم چې د حسین شهادت نه خور زینب ما کې خبره یا خدا خبره وه څه کله دغه دعا یې کوله یو ورته حسین غږ ورنې وکړو ناور دا دعا مه کوه ویله ویلې مولا ویله زه چې کله شهید کېدلم خور مې تلې زینبیانې ولاړه وه خور من دا غږونه کولو هو ظالمه زما ورور ډېر تږی دی زما ورور ډېر مظلوم دی پر یاد وکړو مظلوم حسین